السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به د جون په موضوع کې به عزتمندو. تاسو هر یو کس به حریم شاه پیژنئ چې دا د سوشل میډیا او د ټیک ټاک سټار ده. هغه نن په هسپتال کې ډیر په بد حال باندې پرته ده. پالش په اٹیک کړی دی چې یو طرف یې مکمل کار پریښی دی او داسې نورې ډېرې بیمارۍ هم ورته لګېدلې دي چې ډېر په سخت حالات کې پرته ده. عزتمندو په دنیا کې به هر څه کوي خو د چا زړه به نه ازاروي. دې مخکې مولانا صاحب پسې ډېرې زیاتې بدې ردې ویلې وي. په ټوله نړۍ کې د مولانا صاحب او د علماو نوم یې ډېر زیات بدنام کړی و چې د هغې صله ورته میلاو شوله. مولانا صاحب ته څه ویلي وو، څه داسې قسمه نازیبه الفاظ یې استعمال کړي وو چې د علماو زړه ته تکلیف رسولی و. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه وي، مهرباني وکړئ زموږ د سماک ټي وي در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو به هر یوه معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو کله چې عمران خان د جیل نه بری شو، هغه د جیل نه رها شولو، نو دې پسې سمدست مولانا صاحب احتجاج وکړلو چې دا ولې رها شولو، دته عدالت ولې بری ورکړله. نو مولانا صاحب دې باره کې احتجاج کولو او دا حریم شاه چې په ترکیه کې ژوند کوي، هلته ټوله فیملی ده، دا هم هلته ده. دې ورپسې د هغه ځای نه دا الفاظ وویل، کو ته دا احتجاج کوي نو زه به ستا لیک ویډیوګانې شیر کړم کومې چې تا ما سره جوړې کړي دي. دوستانو دا یو پې بلیم یعنی الزام لګوو چې مولانا صاحب په څه وجه باندې دا احتجاج بند کړي او نور داسې نازیبه الفاظ یې استعمال کړي دي چې هغه زما په خولې باندې نه جوړیږي. همدې ورته ویل چې تا ما څه کومه ویډیو جوړه کړې دي، هغه ویډیو به زه په سوشل میډیا ورکړم او هر چاته به یې سینډ کړم. د علماو ډیر زیات بدنامي او بېعزتي کړې ده. الله تعالی ورته په دې دنیا سزا ورکړله او ډیره زیات او شرموله. عزتمندو موږ ته پکار دي چې د خپلو مشرانو، خپلو علماو، د خپلو عزتدارو خلکو ډیر زیات عزت او خیال ساتو. که موږ د دوی خیال ونه ساتو نو تاسو اوس د حریم شاه خیال کتی شئ چې په کوم حالت کې هسپتال کې پرته ده. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو به هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.